الحمد لأهله والصلاة على أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة تجويد القرآن. سبق نمبر 6. پروت پیش. دین خطا پروت پیش وای. پروت پیش همیشه د حرف د پاسي. د حرف د پاسه خو پروت زبر همي او د حرف د پاسه پروت پیش همي. نو ماشوم به څنګه پوهیږي چې دا زبر دی که پیش دی؟ نو په دې کې به سره یوه خبره اضافي وکړئ چې پروت پیش همیشه د حرف د پاسه وي او سری ګول وي. سری ګول وي. نو د زبر نه خبره جدا شوه، ځکه زبر هم د حرف د پاسه خو سری ګوله نه. پروت پیش چې په کوم حرف باندې راشي په دې کې به هم بنیادي د دریو خبرو خیال ساتو. نمبر 1 دواړه شونډې به راغونډو، ویو به نه دسي، دا به حقیقت کې راغونډو. دویم جټکه به نه ورکو او دریم راکاږو به نه. که دواړه شونډې راغونډې نه شوې نو پیش مجهول شو. با پیش بو، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو. دا غلط دی ځکه دې کې شونډې ګول نه شوې. با پیش بو، تو، تو، دا اوس پیش صحیح شو. جټکه به نه ورکو، حمزه آواز پکې پیدا کېږي. راکاږو به نه ځکه الټا پیش تی جوړیږي او یا ورسره وروستو واوې مده لګي، یا ورسره وروستو واوې مده لګي. مفرداتو ته ویلو درې طریقې دي: صرف جوړ، جوړ او روان دواړه، صرف روان. مونږ بل شان کړو، صرف جوړ، صرف روان او جوړ او روان دواړه. صرف جوړ: با پیش، تا پیش، ثا پیش، جیم پیش الى آخره. صرف روان: بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو الى آخره. درېمه طریقه جوړ او روان دواړه: دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سو، شو، سو، ضو، طو، ظو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، هو، او. دا د الف په شکل کې حمزه ده. حمزه باندې چې کله حرکات راځي د الف په شکل کې ای الف مونږ ته ښکاري، خو چې حرکات پې کله راځي نو دا به حمزه الف بنئ. یو. دا د مفرداتو د ویلو طریقه شوه. مرکبات: اوله طریقه جوړ په طریقه روان چې استاز جوړ کوي طالب چې څه جوړ شو د هغې جواب به ورکوي. استاز به صرف روان وایي. ثو، لو، څه جوړ شو؟ ثولو، ثو، څه جوړ شو؟ ثولوثو. صرف جوړ چې استاد صرف جوړ کوي طالب علم ورسره روان کوي. حو، حا پیش، را پیش، څه جوړ شو؟ حورو. میم پیش، څه جوړ شو؟ حرومو. جوړ او روان دواړه: نون پیش نو، فا زیر فی، څه جوړ شو؟ نوفی. خا زبر خا، څه جوړ شو؟ نوفی خا. یلیجو، سوریقا،
نصب شرب بعث رسل سدس خلق کتب. د زبر، زیر او پیش چې کله په یو حرف باندې راشي او ته د هغې اجرا کې، نو د هغې اجرا طریقه کار دا دی، لکه مثلا دا خلقه دی، په دې کې درې واړه حرکات شته، زبر پکې هم شته، زیر پکې هم شته او پیش پکې هم شته. اجرا به یې څنګه کې؟ دا خا به په غیر د راښکودو متحرکه ویلی شي ځکه چې حرکت پرې راغلی. دا لام به په غیر د راښکودو متحرک ویلی شي ځکه چې حرکت پرې راغلی. دا قاف به په غیر د راښکودو متحرک ویلی شي ځکه چې حرکت پرې راغلی. او که د دې متحرک سره د معروف قید هم ولګي نو هغه به زیات بهتري، چې دا خا به په غیر د راښکودو متحرکه معروفه ویلی شي، یعنی د خا کوم حرکت چې دی. ولې؟ ځکه مونږ وویو چې دا درې واړه حرکات به معروف ویلی شي. زبر کې به خوله اواز بیرته کیږي، کنې زبر به معروف نه وي. معروف مطلب چې دغې ته زبر ویلی شي، مجهول نه وي، ځکه مجهول حرکات د ښاریانو په نسبت باندې ټیک نه دي. زیر کې به خوله اواز ښکته کیږي، که ښکته نه شو نو زیر به مجهول وي. پیش کې به دواړه شونډې راغونډېږي، که راغونډې نه شوې نو پیش به مجهول وي. نو که د معروف قید ورسره ولګوي نو د زبر زیر پیش درې واړه سبقونه به پکې حل شي. په دې طریقې باندې د مرکباتو د دریو واړو سبقونو اجرا پکار ده.